باندې د هغوی او د خپل صوبایي چیرمن سکندر خان شکریه ادا کوم چې نن د دوی په قیادت کې د دوی په سرپرستۍ کې نن دلته موږ ته د یو چت لاندې د ناستې یو موقع میلاو شوه. عزتمندو، څه خبرې جذباتي وي، څه خبرې چې کوم دی هغه د هوش وي او د جوش وي. زه نن کوشش دا کوم سکندر خان چې ډېر تحمل سره خپله خبره کېږي ته بنیاد ایږدلی شو، خو د پښتنو په خاوره باندې د مظلوم د مزدور او د غریب دپاره ابتدا چې کوم دی نو هغه دې کورنۍ په سیاست کې ډېر وړاندې کړو. زما په خیال باندې چې نسلونه هم پکې ځوانان شي، بلکې زه شکریه د دې کورنۍ د دې مشرانو په دې ادا کوم چې دې خاورې له لومړني شهید چا ورکړی دی نو هغه دې کورنۍ ورکړی دی. دا احسان په نوم پښتون چې دی که هغه په دې خاوره باندې دی که هغه د ملک نه بار دی او په دې صوبې نه بار دی، هغه دا قرض چې کوم دی دې کورنۍ هغه نشي ادا کولی. هغه په خپل ذات کې د سیاست یو مضبوط پلر او د سیاست یو مضبوط عهد یو داسې عهد چې پښتونخوا ته او د پښتنو کورونو ته که د ترقۍ په نوم باندې سره راغلي دي نو دغې سړي په خپل اقتدار کې چې کوم دی نو دغه عمل کړی دی. افسوس چې د خاورې دشمنانو د پښتنو دشمنانو هغه موقع هغه ته ورنه کړه که لږه موقع حیات محمد خان شیرپو ته میلاو شوې وه د دې صوبې تقدیر به بدل و. آفرین چې په افتاب احمد خان شیرپو باندې چې هغه د حیات محمد خان شیرپو دغه نیمګړی جدوجهد د قومي وطن پارټۍ په شکل کې دغه جنډۍ اوچته کړه او نن یې نړۍ ته دا وښوده چې پښتانه یتیمانان نه دي او نه د پښتانه چې کوم دی نو هغه د یو خاص ټیکهدار زیر مخلوق دي. لږ وګوره باندې آفتاب خان الله یې له صحت او ژوند ورکړي، هغه چې په کومو سختو حالاتو کې د پارټۍ قیادت سنبال کړ، هغه چې په کومو سختو حالاتو کې د رهبرۍ ذمہواري اخیستې ده. د دې شیرپو هره کوڅه، د دې شیرپو هر دیوال، د دې شیرپو هر حجره، هر جومات د دې خبرې ګواه دی چې دې سړي د خاورې سره وفا کړې ده.